نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون صدق الله العظيم. دا سورة نحل مکی صورت تے اللہ سبحانہ وتعالی پدے کے یو خاص خبر ذکر فرمائی کہ کفار با اکثر پیغمبر علیہ السلام ته دا وی چې هغه عذاب چې ته کومګه راغی نه یارانو اره ولا په مونږ باندې کله برازي او تقریبا چې څومره پیغمبران راغلي دي نو هغه د قیامت دروازه نه او د هلاکت دروازه نه خلک یې چې نافرمانی مکوي یو کله د خو عذاب بدر باندې راشي نو هر پیغمبر ته د خپل امت دا خبره کړې ده. نو دلته کې الله سبحانه وتعالی جواب ورکړي دا غي دا خبره اتا امر الله راغ حکم د الله فلا تستعجلوا پس ته تندي مکوا د حقې د پاره جلدی مکوا بس چې ته راغې تعالی خدای پاک پیغمبري درکا او ته اخیری نبی قیامت پورې بلوس پیغمبر بن راځي نو بس دا نشانی دا غټه ده چې بس دې پس بیا قیامت ده او بل دا چې دای باندې د الله عذاب کومي پوری خبره ده اغم ډیر زر را روان دي او دا په مکه معظمه کې دا صورت نازل شوه چې کله مدینه منوره ته رسول الله صلی الله علیه و سلم هجرت فرمایلو دا هغه یو کال پس جنگ بدر شو په هغه کې ټول غټ غټ سرداران د کفارو لاړو مردار شو نو دا هغه ته اشاره وا دا الله په نس باندې دا کال تو غره رسشین الله پاک بل ځکه په قران پاک کې فرمایي چې دا الله په نس باندې یو ورځ چې کومزنو هغه زر کال ده سن زر کال ده الله په نس باندې یو ورځ نو زر کال په حساب سره زموږ استاد یو رسول شو دغه د دې لپاره فرمایي چې کوم پیغمبر هم دعا کړی دا د خپل امت د پاره لکه د عذاب لکه نوح علیہ السلام چې دعا وکړ بیا الله پاک پاره کې یعنی تقریبا 40 کال تیر شو دومره موده پکې تیر شو نو هغه به چیر دا ولې د عذاب ناراضي او خلکو ورپور ټوکی کولی او د الله پاک چې ته کشته تیار وا ته داوکا اگر الله د حکم مطابق جبرائیل علیہ السلام براتلو تختیه کټ کی دغه کټ کبه غوچ کی به کشته جوړه کا دغه شرط بنی اسرائیل به مسلمانانو او عذاب ولډیر زیات فرعون ورکولو نو الله وتی چې دی الله په غر کوي نو هغه وی چې کله بیان دی غر کوي موږ خو یا دې مصیبت نه کله خلاصي چې دا موږ نه دی عذابونه راکړي او بس سار په زنجیرونو کې تړلې بوزي او د ورځې را باندې مشقت کوي او بیا د شپې کې خانو کې او په زینو کې چولیو او ازادي راته نشته دا به کله موسی علیہ السلام تبوي نو هر پیغمبر نو امت چې کوم دی نو هغه جلدی او دغه غوښتره نو الله سبحانه وتعالى فرمایي چې عطا امر الله فلا تستعجلوا راغه حکم د الله پاک پستو تندي مکو او جلدی مکو سبحانه هغه چې کوم دی نو پاک دی
وتعالى عما یشرکون او هغه ډیر اوچت دی دا هر هغه څیز نه چې کوم دی الله سره شریک جوړي کاغه بوتان دي او کاغه پیغمبران دي او کاغه په هر شکل کې الله سره شریکان دي کنه دا هغه نه الله ډیر بلند او برتر دی الله سره څوک شریک نشتا ينزل الملائکه او هغه نازلوي فرښتو لرا بالروح پخپل وحي سرا من امره پخپل حکم سرا على من يشاء پچا چې وغواړي من عباده لخپل بندگانو نا ان انذروا چو یوي انه د دین چې لا اله الا انا فتقون نشته بل معبود سوا زمانہ پس هم لمانا او یریږي الله پاک فرمایي چې زمانہ ما سوا بل څوک د عبادت لایق نشتا او دا وحی نازلول پچا باندې نازلول دي او پچا باندې ندي نازلول چاله پیغمبر ورکول دي او چاله ندي ورکول نو دا چا په خواهش باندې نه دا د الله خواخه ده د دې لپاره الله پاک فرمایي چې الله پاک د وحی فرښتہ چې کله نازلای نو دا الله خواخه چې پچا نازلای دای به وی چې راځوم رغړ سرداران دي او دا غیبانه ولې وحی نه راتلو دا چل واغس چل او همدا خبره چې کوم د موسی علی السلام قوم عالم کړي و چې کله غیبی موږ له یو بادشاہ مقرر کا د موسی علی السلام نه پس نو هغه وته چې ګور او چې موږ جهاد کو او ورته ګور بیا به جهاد کولې نشي او څه ډېر چته خبرې وکوي ولی موږ جهاد نه کوو موږ کورونه وستري شي زموږ بچیم نه کورونه وستري شي دي او کورونه ورس زموږ نه اغشتي دي موږ جهاد کوو و چې کله پای باندې جهاد فرض شو بیا چې کوم نه نو اقوا دی خو مګر له کوم خلک داسي و چې هغه بیا جهاد کولو نو ګوره د الله پاک نو چې کوم سوال خلک کوي کړه بیا یې موږ له بادشاہ مقرر کړو چې بادشاہ ول الله مقرر کو نو څه چریو کو چې بیا یې نه راوي د سره خو مال شته او دولت شته وي دې څنګه د موږ لپاره بادشاہ په موږ باندې دې څنګه راغشو طالوت او جالوت کیسه کې نو چې کله هغه ورته چې دا الله مقرر کړی دی لہذا تاسو چې کوم دین په دې کې خبرې مکوئ هغه په جسم په قوت او په علم سره الله پاک تاسو زیات پیدا کړی دولت باندې څه کوي دولت خدای الله کار چاله ورکي نو الله سبحانه وتعالى فرمایي چې یعنی چا باندې الله پاک غواړي هغه باندې به وحی نازلوي او نور بس دا د الله خرخره او الله سبحانه وتعالى فرمایي خلق السماوات والارض بالحق او پیدا کړی دي الله پاک اسمانونه او زمکه لرا بالحق په حکمت سره په حق سره تعالی عما یشرکون وی دې دا هغه سنا چې دوی شریک جوړوي هغه سره الله سبحانه وتعالى د دې هر سنه چې کوم دی نو هغه مبرأ دی خلق الانسان من نطفه پیدا کو انسان لرا د منې د یو ساس کینا فاذا هو خصيم مبين پس ناګهانه هغه شو جګړ مار خارا نو بس دا څه خو نه کنه یو ماشوم پیدا شي بیا دا تربیت شي بیا روزوانه ته ورسي او چې کله دې ځوان شي او برید نو بیا کله برید تا وي او کله سکه او کله سکه یو داسې په پنځو ګرځي ځواني پکې راشي کنه جوش خروش پکې راشي پارچا ورځي چانه سپېړه وسته چانه سوق وسته بزرګ تک الله په فرمایي جوړي او بیا وی مړه دا څنګه چاره اوستي دی او هغه چاره اوستي دی دا خبرې پکې کوي نزل تک الله پاک هغه ته اشاره کوي چې دا هغه انسان چې ما د یو معمولی دغه نه پیدا کو او بیا دې دومره کمزور چې په خپل مړه بس سب ځانم نشو سمبالول مور به غریب دې سره مهنت کول او دغه کولو اخر کې دې دومره شو چې بیا لوي شو قوت طاقت ولا ما ورکو نو بیا د الله پیغمبرانو سره جګړه کوونکی شو او د الله په باره کې خبرې وکړي چې دا کوم ځای نه راغلی او دا څنګه راغلی دی تاسو ګورئ کړه اوس الله پاک فرمایي چې دا د انسان د پیدایش ذکر کو اول خدای پاک د اسمانونو د زمکه د پیدایش حکم کولی
چې انسان الله پاک دې ځمکه او د اسمانونو کې پیدا کړی دی نو د هغه نه مخکې دا الله پیدا کړ د دې دپاره چې د ده دپاره هر هغه شی په دې کې کېښودو چې د ده کوم ضرورت دی ښه اوس زمونږ استاد چې کوم ضرورتونه یا ټول په دې ځمکه کې پراته دي او تر قیامته پورې څومره انسانان چې راځي هغه به د دې نه فایده اخلي دا تیل چې دي دا ګوره اوس په دې 13 صدۍ کې راووته دا پکې دا 2000 کاله نو پراتو په دې کې خو چا راویستی نه شوه دا بجلي موجود وه خو چا ته پته نه وه مخکینو خلکو به ډیوې بلولې او لاټیونه بلول دا پکې دا ګوره دا په دې ځمکه کې موجود وو او اوس هم داسې څیزونه دي چې هغه لا دې خلکو نه دي ایجاد کړي دا به را روان وختونو کې خلک ایجاد نو دلته کې الله پاک فرمایي چې والانعام خلقها بیا مې انسان پیدا کو او بیا مې د دپاره څاروي پیدا کړي دي خلقها لکم فیها دفء ستاسو دپاره د دې په دې پیدایش کې ګرمه جامه ده ومنافع ومنها او نور فائدې دي پکې ګرم جامونه څه مطلب ګوره د ګډو د وړۍ نه چې کوم ډېرو خلک زړوکي جوړوي څادرونه ته جوړوي د اوښانو د وړۍ نه جوړېږي دغه شانتې د مختلف ویښتونه مختلف سامان جوړېږي بلکې د دې اډوکو پورې استعمالېږي د هغې نه لوښي جوړېږي او بل د دې د څرمنو نه سپلی جوړېږي د هغې غوښه زمونږ اول په خوراک راشي او بیا چې کوم دی نو یعنی هر قسم استفاده مونږ د هغې نه کوو څوک یې یشوي او څوک یې ترس کوي او څوک یې تیکې کوي او څوک یې څه کوي که نه نو دا الله پاک فرمایي چې دا منافع مې ایښي دي او د دې نه علاوه دا پی ماسته کوچو او غوړي او ملایانې دا هم ټول د دې نه وځي څومره څیزونه الله پاک دلته کې هغه منافع نور هم ډېرې زیاتې دي دا ومنها او د دې نه تاکلون تاسو خورئ ذبح کوي چې پیدا نه کوي نو بیا ویل لکه کساب باندې خرڅ کوي نو یو بیخه یو غوا او دا چې حلاله کړي نو هغه بیا ټول خلک 100 کیلو 2 کیلو دړی چې چا څه وسي هغه پاو هغه هغې مطابق وړي او پخوي او خوري څومره دنیا پې سیراب شي نو دا ګوره الله پاک زموږ او ستاسو د فایدې لپاره پیدا کړي او بل الله پاک فرمایي ولکم فیها جمال او تاسو د پاره پدې کې خایست دی حینا کم وخت چې تریحونا ما خامي واپس راولي وحین تسرحون او هر کله چې سبا بیا بوزي د دې څه مطلب ګور تاسو اکثر لیدلی دا ګوار چې رواني ګوار د چا چې ډېرې میخي وي یا ډېرې غواګانې وي نو هغه داسې روانې دا ټټرې راویستې وي یو خو نوکر چا ساتلی وي که نه او چې دا په خپله وزي غټ ډانګ ورسره ګجران به مونږ کته او داسې په نشه کې به روان وو ولې چې سل شپږ شلې بیخې هغه سره روانې وي رونه څو پیسو شي نو دا هغه خواهش دی چې هغه غرور او تکبر پایې کې یو پټ پروت دی چې دې ځان پایې کې ښیي خلکو څه چې وګوره زما دومره مال دی دومره جایداد مې دی او دومره دغه مې دی نو دې چې کله ګوار بوزي او بیا سار ګوار یعنی بیا بوزي او ماښام راولي نو دې کې رده چې کوم دی نو هغه روب داب او ځان دی خپل لغه جوړ کړي نو دې ته الله پاک اشاره فرمایلی ده چې پیدا کړي ما دي او غرور او تکبر او نشه کې دی که نه الله سبحانه وتعالی فرمایي اوس ورپسې بله خبره کوي وتحمل اثقالکم او هغوی اوچتوي بارونه ستاسو الی بلد هغه ښار طرف ته لم تکونو بالغیه چې نه وئ تاسو رسیدونکي هغې طرف ته الا بشق الانفس مگر په مشقت د ځانونو خپلو سره ان ربکم لرؤوف الرحیم بشک ستاسو رب ډیر مهربانه او رحم کوونکی دی دا ګوره کوم څیز طرف ته اشاره ده مثال که چې لرو مونږ تاسو دا ووایو دا نن نه مخکې خلکو به په دې ګټې به چې راوړي که نه نو د خر باندې به یې بار کړي په غر کې به یې ګټې وکړي بیا به یې هغه هغې د پاسه کېښوي او بیا به یې چې کوم دی نو کلي ته به یې راوړي او هغې کې به بیا کوټې به یې پرې جوړولي یا خښتې به یې پرې راوړي یا به یې خاوره چېرته د لرې ځای نه راوړه په هغې باندې به یې خپل مکانات جوړول
یا به په بوس وغیرہ یا دا نور سامانونه لکه هر قسم سامانونه الله غي طرف ته اشاره فرمایي په هغه وخت کې را ریل گاډي هوای جهاز موټر ټرکونه دا خلو کړه نو که چاته الله پاک دا ذکر کړی چې داسې یو شی به په ذهن کې بدل راځي نه به خامخا پریشان شي نو د دې د وجه نه هغه ذکر الله نه کړی چې کوم هغه استعمالول نو دا هغه ذکر وکړو ځکه چې دا خان او دا دغه چې کوم دي دا خرونه او خچري دا به د بلکې شام نه روان شو او بیا به چې کوم دینو تر دغه پورې براتلو داسې به تر ایران او عراق او تر هندستان پورې دا بو خان به دا بتلو او خان خچري دا مزلونه به پدې کول او دایوم په کله کله سوار شو او کني کله غو داسې بور سره روانو خو لیکن دغه بوج خو کړی دی په وګو دی اخر یو غټه مونږ د دې غر نه شروړې تر دې کوره پورې یو غټه چې دا د نه په وګه کې د دې غر نه 10 کیلومتره به یو سي چې لا 200 کیلومتره نشي وړي نو الله پاک ځکه فرمایل چې تاسو به ډیر زیات په مشقت کې پریوتی وي کدا سامان تاسو په وګو باندې وړو نه مو شوړي الله پتا سو ډیر مهربان او مهرباني در باندې وکړ تاسو د پاره د برباده لپاره یعنی برداری د پاره پوزو کرته برداری وي یعنی د دې باندې مونږه سيزونه لاد کو هغه په اچو او بیا په هغه وړو داسې کنه نو د دې لپاره الله سبحانه وتعالى فرمایي والخيل والبغال والحبير وصلی پاک د دریم سیز ذکر کوي اگر اس ذکر الله سبحانه وتعالى فرمایي اگر دې اسونه او خچري او خرونه لترکبوها وزینها چې تاسو سوار شي په غي باندې او خشته په ښکاری چې پای باندې سوار یي اوس تاسو وګورئ کنه د دې خاص ذکر کړی دی چې اسبانه سو پړمن نه کېدی پای باندې چې سوري نو روز دلری نلری مزار په څه کوا 80 کیلومتر پورې هغه رفتار وای در پتیجه او فی ګنټه رفتار باندې هغه تلی شي د دې نم زیات پکشته خاصونه او دا 40-50 کیلومتر دا خو بس د دې اهم دغه نو الله سبحانه وتعالى فرمایل چې دغه اسونه او قچري او خرونه لترکبوها وزینها چې تاسو سوار شي په هغه باندې او هغه خایس وي تاسو د پاره دا قارون چې کوم قارون په ذکر راغلی په قران پاک کې الله پاک راوستي دله خدای پاک ډیر مال دولت ورکړو نو دو اسونه ساتلی او سارو کوی اسونه پای باندې بیا سره صادرونه شروع سره او پای باندې او خپل سور او لس شلبت داس روانو لشلبت داس روانو لشلبت رس روانو او دی وا عشر وته داس دې کړي په مینس کې په بازار باندې روانو او ټک ټک او ټپ ټپ دا به کول او داسې خلکو ورته کتو د مال ته بهریانو چې وګوره دومره لوی دولت او مال او هغه الله پاک ورکړي کوم اسد الله د رضا د پر د جهاد د پر او ساتي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ډیر لوی فضیلت خولې دی او فرمایلی دی د حدیث شریف مفهوم دی چې د خاصړو او د هر یو شی په پرځ قیامت چې کوم دی نو هغه په تل د میزان کې چول شي او د جهاد د پاره چې اساتری وي او هغه د الله په لار کې ای باندې جنگي او فرمایي چې یو حدیث مبارک کې راځي چې د هغه سړینا چې کوم جهاد لنزي او کوم جهاد لزي د دې اس پر اسپیمه کې چې کوم خاورین خطي کنه وای هغه ته بهتر ده یعنی بهتر ده هغه سړینا چې هغه نزي جهاد لا دا دومره لوی ثواب لري دې دومره لوی ثواب دی دا الله په لار کې ډېر تلو ډېر لوی فضیلتونه دي نو دلته الله سبحانه وتعالى فرمایي چې ويخلق ما لا تعلمون اوس درېمه خبره الله پاک فرمایله چې هغه وخت کې چې په سمج کې نه راتله اوس په سمج کې راځي ويخلق او پیدا کوي الله سبحانه وتعالى ما لا تعلمون لکه مخکې به پیدا کوي چې دا غي په باره کې لا تاسو ته علم نشته هغه سو هوایي جهازو چې په هغه وخت کې چارو پیژنو ریل ګاډو موټر وي
دا دوخانی او دغه والا کشته وي بجلی وا نو دا وګوره دا د نن سوال لسنیم سو کاله مخکې چاته 200 کاله مخکې چاته پته نه و چې دا سيزونه بل راځي 200 کاله مخکې چاته پته نه و نو دلته کې الله پاک هغه طرف ته اشاره فرمایله ويخلق ما لا تعلمون او پیدا کوي هغه څه چې تاسو ته لاره پته نشته هغه پیدا کوي تر قیامت پورې اوس مونږ تبدیر د سيزونو پته به نشته زمونږ راتلونکي بچي زمونږ وسیکر وسوت او بیا نور ایجادات شي او هغه سيزونه به ایجاد شي او الله پاک اوس فرمایي په آخر کې وعلى الله قصد السبيل او الله ترسیدل نی غلارا ومنها جائر او پدې کې ځنې لارې کګی دي ولو شاء لهداكم او کچره هغه غوښتلې وي نو لار به خودلې وي تاسو ټول ته اجمعين ټول ته الله پاک به ټول په هدایت باندې راوستي وي فرشتي الله پیدا کړی یوم گمراه نه ده یوم داسې نشته چې هغه حکم نه مني لیکن الله چې بدا زمونږ استاد سره تاسو کې دی نه خو تاسو هم نشته کنه د حیواناتو نم تاسو نشته ولې چې یک عقل نشته ای خو زمونږ د خدمت لپاره خدای پیدا کړی دی عموم ولا دومره لوی غټ عتیوي او ماشوم پر پاسه ناس وي بسټ ولا او کله داسي بوزي او کله داسي بوزي استو ګور دومره طاقتور چې په زور باندې څوک چلته راکابو کولی شي او د پملا ولا مونږ نه واستي ورور غلایګو څنګه مو په تدوی په کشپک کسان لس کسان مو پکې نوري او ورور غداګاړې ور پس تدوی نو هغه غریب رواني او ځان په سیګاړه راکاږي سامان هم راکاږي او مونږ هم راکاږي نو تاسو سوچو کوي که په قوت طاقت نو هغه زمونږ تاسو زیات دي خو زمونږ د خدمت لپاره پیدا کړی دی او بس هغه زمونږ خدمت کوي بس د دې کار دغه پوره شو دیم چې یو بل ډاکره ور کړی وي الله پر د قیامت باغم را پاسې د انصاف ورځ چې خلکو ته وخی چې نن به انصاف کیږي هر چا سره نو ته هغه به را پاسې دله به ډاکره ورکړي او بس بیا به دواړو ته وویلی شي چې خاورې شي ختم د دې نوره زندګي نشته او انسان او جن دا به ضایع کېږي نه دا ختمېږي دا چې یو پیره پیدا شو بالغ شو بس دی به بیا به ټول عمر دپاره ژوندی وي دله الله پاک د خپل خصوصیت نه یو خصوصیت دا ورکړی چې دی دایمي دی دا یاد ساتئ الله سبحانه وتعالی د انسان او جنات لا یو دا خصوصیت ورکړي چې د دایمي دي څنګه چې الله دایمي دي دین دایمي دي د بیا جنت ته زیاب دوزخ ته دي د خپل اعمالو الله سره چې مسلمان وي نو جنت ته بلار شي خدای به همیشه ژوند دی وي او چې کافر وي نو همیشه به دوزخ ته لاړ شي او ګناهګار مسلمان خپل سزا خورونه چې که په سزا په وخته لکه جیل کې چې څنګه په سړي باندې سزا وخیږي سمودي د پاره به دوزخ تلار شي بیا به صفا شي بیا به الله پاک جنت ته بوزي خو دا ختمېدل نشته مرګ بیا ولا به ناراضي دی وای کاش چې زم د حیوانات غونته مرشي په ورځ کې عبادت باندې ډیر کفار دا افسوس او ارمانو کی چې کاش مونږ هم د دې غونته اوس ختم شي او بس مونږ دې عذاب نخلا شي خو بیا به د الله سبحانه وتعالى طرفنا نور مهلت نوي الله سبحانه وتعالى دې مونږ ټول له عمل توفیق راکړي او زموږ ناس ته په خپل ځای قبول کړي او زموږ د ګناهونو درجه دو سبب دی وګرځي یا الله کړه دې په مانو په مفهوم کې زمانه څخه مې زیاتې شي معافي راته مونږ نه کار والي تاسو درزا او د لقاء او د قرب سبب شي په مونږ کې په پورونو سپتالونو کې الله سبحانه مومنان مسلمانان بیماران دي شفایاب کې څوک قرضداران دي قرضون د اخلاص کې ته چا څه شرعي حاجات یا الله د خپل غیبي خزانه وته پوره کې د حق والا د رزق فراخ او د ټول مومنان مسلمانانو په ټول کې وتر باندې کې یا الله موږ سره رحم کرم والا معاملې په دنیا او په آخرت کې وکړي یا الله صبر مومنان مسلمانان چې په دنیا کې په تکلیف او په مصیبتونو کې هر قسم مصیبتونه آفتونه دغه مصیبتونه آفتونه ته لری کې او یا الله رحم کرم والا معاملې موږ ټول سره وکړي زموږ آبا او اجداد څومره مومنان مسلمانان تر نن وخت پورې چې وفات شي د ټول مغفرت وکړي او دا راتلونکي منزلونه موږ ته سان کې په آخر کې وځي مشان کلمه نصیب کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم